قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. دا په دې وړو کتابونو کې دا حدیث رانقل شوی دی چې دا نیمګړی دی. پوره حدیث هغه په صحیح صوت په دې لویو کتابونو کې بخاري شریف مسلم شریف هغوی کې رانقل شوی دی. اصل کې حدیث پوره دا دی اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. یعنی تاسو ویریږئ د ظلم نه ځکه چې ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل کې وي. ظلم قیامت په ورځ باندې به هر سړي ته د روشنۍ یعنی د رڼا ضرورت وي. ظالمان خلک به هلته په تیارو کې راګیر وي. ظلم یوازې دې ته نه وایي چې ته څوک ووهه یا څوک قتل کړه. ظلم دې ته هم وایي د چا مال په ناحقه باندې خوړل او دغه شان د چا بېعزتي کول او دغه شان د خپل ګاونډیانو سره د ماتحتو د غلامانو خادمانو د خپلو بچو او د بیبي سره دغه شان ظلم کول په ناحقه باندې د هغوی سره فیصله کول دا هم ظلم دی. او د ظلم وعید هغه سخت دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې تاسو ځان د ظلم نه بچ کړئ. هغه په هر شکل کې ظلم وي، دروغ وي، چا حق خوړل وي، چا د نقصان رسول وي، په هر شکل کې وي، خو ځان د ظلم نه بچ کړي ځکه ظلم د قیامت په ورځ به د تیارو په شکل کې وي. تیارې جهنم کې او رڼا په جنت کې وي.
اول ته هر سړی د رڼا طلب کوي نو تاسو ځان چې د هغه رڼا هغه کوي او د توبه وکاږي که توبه یې ونه کاږله د ظلم نه نو کېدای شي د قیامت په ورځ باندې د اړو رڼا ویني او که توبه یې وکاږله چې شاید چې بیا رڼا ویني ځان دوزخ نه بچ کړي په دې دنیا کې چې د هغه انصاف کول رعایت کول په نرمۍ سره راتلل بې انصافي نه کول قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي ان الله لا يحب الظالمین بېشکه الله جل جلاله نه خوښوي ظلم کوونکي ظلم او زیاتې بې انصافي کول دا الله تعالی نه خوښوي چې په هر شکل کې وي د هر چا سره چې وي نو دا الله تعالی نه خوښوي که زوی د پلار سره کوي که پلار د زوی سره کوي که ورور د ورور سره کوي که ګاونډي د ګاونډي سره که ستا په علاقه کې یو کافر وموسي که نه ستا نه امن غوښتی دی هغه ته به هم ظلم نه رسي هغه سره به هم ظلم نه کوي ظلم د خرابه ګناه ده مونږ ته الله جل جلاله مجاهدینو ته حکم کوي چې کله تاسو په جنګ جهاد کې جنګ کول په میدان کې تاسو به ضعیفات ورته نه وایئ کوم خلک چې ضعیف دي چالان دي کمزوري دي زنانو ته به څه نه وایئ ماشومانو ته به څه نه وایئ هغه ماشوم چې هغه پته نه لګي دا په لوی حساب دی په وړو کې دی هغه تاسو ته نقصان رسوي نو هغه بیا هغه سره وجنګېږي یا هغه مشر تاسو ضعیف ښکاري خو هغه تاسو نقصان رسوي هغه جنګي صفونه برابر نو بخیر د هغه سره وجنګېږي خو باقي هغو ته څه مه وایئ د هغو لاس خپې مه کټ کوئ هغو سره چې دی نو نور ظلم مه کوئ بس دغه قتل یې پوره دی نو ظلم په هر حال کې چې هغه په هر صورت کې وي زناور سره هم وي که نه زناور وهل شو غوا میخه یا خر یا هر شی چې هغه خلک په لختو مختو په دې باندې وایي ظلم اکثر کوي غوسه کې راشي دا هم نه دی پکار دا هم ظلم دی او ظلم چې دی الله تعالی چېرته هم نه خوښوي الله تعالی انصاف خوښوي نرمي خوښوي او هر انسان باندې دا منحصره ده انسان دا نه وایي چې زموږ مشران ټیک نه دي زموږ مشران حکومت ټیک نه دی هغه ظالم دی چې موږ به هم ظالمان یو نه ستا نه به الله خپل تپوس کوي تا له الله عقل درکړی شعور درکړی کوپړی دماغ درکړی دی دا وجود درکړی دی تا ته به تا خپل سا کې تا څومره تا انصاف قایم کړی مشران پرېږده تا څومره انصاف قایم کړی د هغې تپوس جواب به ورکول دی بیا وروسته مشرانو خپل قصه نو موږ به خپل ځان په خپله بدلو چې موږ ځان بدل کړو هر سړی ځان موږ بدل کړو په خپله معاشره ټیک شي ظلم ختم شي انصاف شروع شي هغه د هر شکل کې وي هر څنګه چې وي الله تعالی دې مونږ انصاف کوونکي جوړ کړي الله تعالی دې مونږ ظلم نه وساتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين